خدمت کی زیارت جارو وي او پیسې دي چې ښه زبردست را روانې دي او منجور په خپل هم کوي او دلم ورکوي خورا او کور ته مړه شی چالو شو اخره کې هغه منجور پې تنګ شو چې ډېر او یو خرکوچ یې ورکوي زه به څه کوم چې ته ما رخصت یې وایي دا خرکوچ یې واله او د ځنګل ته ځه او دلته لرګي پرې کوه خشاک او خرڅوه ده خرکوچ باندې سور شو را روان دی په لاره کې خرکوچ را پرېوت پی ماته شو مړ شو چې مړ شو ده خو وی چې ما خو 2-4 کاله د پیر صاحب دی خو دې ته پیر وایي که نه منجور صاحب خدمت وکړو یو خرکوچ یې میلاو شو هم مړ شو نو خورې پې واچولې او کېناست ورته جاړي حضور پاک وایي نیکان بندگان نیک څوک دی د خدای دوست دی هغې له ما هغه خوشحالی الله نه نقل کوي ګورې حدیث قدسي دی چې الله فرمایي چې ما د نیکانو له هغه خوشحالی مقرر کړي دی سترګو هغه تفصیل نه دی لیدلی نه زړه کې هغه خوشحالی تېرېدی شي او نه په غوږ د هغې تفصیلونه چا اورېدلی دی نو چې دومره عظیم خوشحالی ولا الله پاک ورکړي نو د دنیا په بنګلګۍ یا په موټرګي باندې او یا د دنیا په زیب و زینت د هغوی بیا څه پروا بیا مې ویلي مې دوستان د خدای څه ته وایي اولیا نو اولیا د یو خاصې ډلې نوم نه دی ګورئ چې دا خاصه ډله ده دا د خدای ولی دی اولیا د نیکانو خلقو د اولاد نوم نه دی چې دا یو سړی نیک دی نو به د ده بچی د خدای ولی شو اولیا د عالمانو د بچو نوم نه دی چې پلار یې عالمو او بس بچی یې چې دی د خدای ولی شو نه دا ولی تعریف الله په خپله په قرآن شریف کې وایي مونږ خلق دلته تیروزو مونږ وایو دا د نیکانو اولاد دی لکه ټیک ده د نیکانو اولاد دی خو که دی په خپله نیکي یله دی په خپله نیکي کوي یله او که دی د نیکانو اولاد دی په خپله فاسق او فاجر دی د خدای ولی نشي کیدی دا د خدای نه لرې دی بس سوچ زمونږ د خلقو دلته غلط دی مونږ یو ډلې له دا نوم یې خیرې چې پلان کې ډله بس د خدای اولیا دي او بس د نیکانو بچي د خدای اولیا دي الله څه وایي الذین آمنوا وکانو یتقون چې هغې کې 2 صفته یو ایمان او یو تقوا ما ویلو تاسو ته هر مسلمان دا د خدای ولی دی مومن ولی کافر د خدای دشمن دی مسلمان د خدای دوست دی خو دوستانه کې فرقی د چا هغه دوستانه لږه کمی د چا زیاتی د چا د هغې نه زیاتی او د چا د هغې نه زیاتی نو موږ به ولی پسې پیژنو چې کوم قرآن موږ ته ویلی کې دا د خدای ولی دی بس لاول به عقیدې ته ګورې او دویم نمبر چې عقیدې د حضور پاک او د صحابه او د اهل سنت والجماعت عقیدې بس دا شوه او دویم به دې ته ګورې چې تقوا پکې وي اوه مرتبې د تقوا زموږ علما ذکر کوي یو دا چې د کفر او د شرک نه به ځان ساتي دویم دا چې د کبایرو نه به ځان ساتي او بعضې حضرات وي د بدعاتو نه به هم ځان ساتي دا هم کبیره ده خو د یو خاصې وجې نه ځان له ذکر کېږي او څلورم دا چې دی به د صغایرو وړو ګناهونو نه هم ځان ساتي او پنځم دا دی چې دی به د هغې مباحو نه هم ځان ساتي چې هغه ګناه ته سړی رسوي او شپږم دا دی چې دی به د شبهاتو مشتبي څیزونو نه هم ځان ساتي او اوم دا دی چې هر ما سوای الله به رستو کوي الله به مخکې کوي الله ته به توجه مخکې ساتي دا علماء ذکر کړي نو دکې چې تقوا وي او پرهیزګاري ورته موږ په پښتو کې وایو نو دا د خدای ولی شو زمونږ خلک دلته دا یو سوچ کوي چې بس زیارت ته ناست د خدای ولی دی منجور د خدای ولی دی زمونږ خلک وایي بس دا زیارت کې ناست دی به چرسونه مسکي هغه به خلک دي په ما دم واچوه ما ته شا به دوا وکړه او نظرانې به موله وړي حالانکې ډېر داسې دي په هغې کې چې هغوی له مونځ هم سم نه ورځي هغوی له تلاوت د قرآن شریف هم سم نه ورځي هغوی نه آمنتو بالله اوره دا هم سمه نه ورځي هغوی نه د ویترو په آخر کې چې کوم دعای قنوت دی واوروه یقین په خدای و قدام ولا سم نه ورځي نو هغه د ځان غم په کار دی هغه له چې هغه دا هر څه زده کړي نه زه د زیارت منجور یم مجاور یم زه به د زیارت خدمت کوم او بس په دې زه د خدای ولی شم نه 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 ولی کېږي په دې زیارت منجورۍ ته څه ضرورت دی زیارت تا نه څه فایده ده زیارت ته منجورۍ څه چل کې
زیارت سره د صحابو نه لوی اولیاء د خدای څوک شته نشته په مخ د ځمکه قسم دی که د صحابو نه لوی اولیاء نور وي یو ځل د عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړ وی عمر ابن عبدالعزیز دا لوی سړی دی او که حضرت معاویه رضی الله عنه چونکه د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانه کې لږ جنګونه شوي وو اگر چې اجتهادي غلطۍ وې او عمر ابن عبدالعزیز ډېر د عدل حکومت تیر کړی دی ډېر د انصاف حکومت یې تیر کړی دی داسې حکومت یې تیر کړی دی ګوره داسې ولی و دې ته ولی وایي چې د ده په وخت کې به ګډان او شرمخ یو ځای ګرځېدل شرمخ به په ګډو چیلو حمله نه کوله دا یو خارق للعادت شی دی دې ته کرامت وایي بادشاہ د زمانې دی بادشاہ لیکن شرمخ دا حمله نه کوي په ګډو چیلو او چې په کومه ورځ دی وفات شو نو شرمخ په ګډه چیله حمله وکړه نو شپونکې په صحرا کې انا لله و انا الیه راجعون وی او عمر ابن عبدالعزیز وفات شو چا وی تا ته څه پته ولګېده او چې پته یې ولګوله واقعي همغه وخت کې وفات شوی وی تا ته څه پته ولګېده وی چې دی بادشاه د انصاف نو شرمخان زما ګډو چیلو سره یو ځای سریږي او یو ځای ګرځي لیکن نن شرمخ په ګډه چیله حمله وکړه پته ولګېده چې د انصاف حکومت د مخ د ځمکې نه پورته شوی دی دومره د کرامت خاوند دومره لوی سړی چې عدل او انصاف یو نمونه و دنیا وایي چې د عدل او د انصاف نمونه وه هېڅوک پکې انکار نه کوي نو ځکه ورته وایي چې عمر ابن عبدالعزیز لوی سړی دی بادشاه دی او د الله ولی دی داسې کرامت پی چې شرمخ په ګډه چیلی حمله نه کوي نو الوی دی که حضرت معاویه صحابی رضی الله عنه عبدالله ابن مبارک وتوی ویخته دی را لغونی غونی کړل وی که دا ټول دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلکو نه ډکه شي دا ټوله دنیا نو حضرت معاویه رضی الله عنه چې په کوم اس د حضور پاک سره جهاد کړی دی د هغې اس د خپې دوړې ته هم نه رسېږي معاویه صاحب خو لا ډېر لوی سړی دی رضی الله عنه د هغه اس د خپې دوړې ته هم نه رسېږي ولې صاحب صحابي دی هغې اس یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې په جهاد کې شرکت کړی دی نو صحابه ټول اولیاء دي ټول د خدای اولیاء دي او بزرگان دي د رسول الله مبارک سترګې پې لګېدلي دي د حضور پاک سره سینې غشو ته او تورو ته مخامخ کړي دي او د پیغمبر علیه السلام دفاع کړې ده او لاسونه حضرت طلحه څوارلس ځایه دا لاسو لګېد دا شل شو او په احد کې به د پیغمبر علیه السلام نه غشي راتمبول داسې خلق تیر شوی دی قرآن د حضور پاک نه واغېسته امت ته ورسو سلطنت د اسلام خور که او وطن یې پرېښوده بچي پرېښودل هجرتونه یې وکړل فنارو کې د پیغمبر علیه السلام سره قسم په خدای جهادونه وکړل حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی یو جهاد کې عیسی دوی اغشتې وه یو لوی جهاد کې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه شرکت کړو غزوه ذات الرقاع ورته وایي نو خلک زموږ د علماو چې ذات الرقاع ورته ولې وایي نو څه شپږ اووه وجې دي څوک وایي د هغه رقاع ټوټو ته وایي رقعو ته غر مختلفې سې څه سپینې تورې وغیره خیر هغه به پرېږدو طالبانو خبرې دي ابو موسی اشعري څه وایي الله اکبر حالانکه دا خبره بیا خلکو ته نه کوله وایي زما نیکي خورېږي وی دی جهاد کې زمونږ نه د خپو نوکونه پروتې وو داسې سخت سفر و نو مونږ به په خپلو ګوتو باندې او په نوکونو پټۍ تړلې ځکه ورته غزوه ذات الرقاع وایي هغه جهاد چې ټوکړو والا نو چې ته سوچ وکړه چې دونه قرباني څوک ورکړي چې دونه پیاده سفر یې کوي چې نوکونه ترې وغورځېږي او دی بیا هم جهاد کې منډې وایي او داسې جهاد نه دی لکه او دې زمانه کې که سړي بیماره می نو مورچه کې کېنه پټو پټ ډس کوه نه منډې به وی په هغه جهاد کې دشمن پسې منډې وی نو چې د چا نه نوک وغورځېږي نوکونه او بیا هغې باندې ټوکړې وتړېږي او هغې کې خپې بلې خپې په دې شګو په دې کاڼو کې دشمن پسې منډې وی والله بالله که داسې کار څوک وکړي داسې څوک کولی شي نو صحابه ټول اولیاء الله دي ټول د خدای دوستان دي ایمان خو هغې نه موږ زده کړی دی
یا ایها الناس اے خلقو اے آمنو کما آمن الناسو. علماء لیکي چې مراد صحابه دي هغه شان ایمان راوړل، کوم ایمان چې هغه د صحابه والا ایمانو. آمنو کما آمن الناس، نو د هغې ایمان خو الله زمونږ د ایمان معیار ګرځولی دی چې هغسې ایمان وساتی، او تقوا په هغې کې هغه وه چې د تقوا نمونې وې د مارونو. نو هر صحابي د رسول الله مبارک معجزم ده، او هر صحابي دا د خدای په اولیاو کې لوی ولی دی، لوی ولی. لیکن دغه صحابه شهیدان شوي دي او دا مړه شوي دي، د هغې قبرونو ته خو منجور نه دی ناست. چته که یو کس دوته چته بعد دی کې ناست دی بېله خبره ده، لیکن تابعینو دا اوس خلک ناست دی منجوریان یې ځانه جوړ کړي دي او مونځ نه کوي. یو سړی دی او د اولیاو قبر لذي ګوره قبرون لتلل خو سنت دی. رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو نهیتکم عن زیارت القبور، ما تاسو د قبرونو د زیارت نه منې کړی وی. یو وخت کې منې کړي وو ځکه خلکو به قبرونو سره دا ناروا حرکتونه کول، چا به بچي غوښتل، چا به ما د بیماری نه جوړ کا. نو بیا چې عقیدې د ټولو درست او برابر شوې وی الا فزوروها فانها تذکر الاخره، دی لځئ دا سړي ته آخرت یادوي، سړی ته پند دی، سړی ته نصیحت دی. نو قبرونو لتلی شي د عامو خلکو متلی شي د شریعت د اصولو مطابق، د سنتو مطابق، او د اولیاو غلام ځه بالکل لاړ شه. دا فایده خبره ده، منه خبره ده، دا د فایدې خبره ده، تعالی به فایده درکوي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به هر جمعه کې یو ځل د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر ملاقات لته. ګوره د ښځو اگر چې بعض علما د ښځو زیارت القبور منع ګڼي، خو زموږ جماهیر وایي چې نه جایز دی بالکل. چې پیغمبر په لعنت ویلی دی، وایي دا د هغې زمانې سره دی چې زیارت منع و. اوس الا فزوروها کې سړو ته حکم دی، ښځې هم پکې طبعا داخلې دي. به هر کیفو خلاصه د خبرې ده چې رسول الله مبارک به بقي ته رسول الله مبارک د حضرت حمزه رضی الله عنه او د احد د شهداو بالکل د وفات نه مخکې تللی دی او زیارت یې کړی دی، اول ته تقریر هم کړی دی. نو زیارت د قبرونو بالکل د شریعت مطابق بالکل مستحب دی. که ته ځې او د شریعت په دایره کې دننه ځه، په هلته ډېر ډېره والې ده او منجور دې ځانه جوړ کړی. ولې څه ضرور دی ته چل کې تا څوک تختۍ در نه څه، که څوک دې کاڼې وړي ته چل شوی دی. خو صرف دې ته چل جوړ کړی دی چې خلک به زیارت له راځي، زه به له ګټونه مټونه کوم هله او پیسې راکوي. خلق به زیارت لرازی، نو زیارت په توانې پیسې به غورځئ، زه به پیسې اخلم. دا په شریعت کې منع ده، دا ناروا ده. هغه منجور مونځ نه کوي خدای والې، هغه له مونځ نه ورځي، هغه له آمنتو بالله نه ورځي، هغه له قرآن نه ورځي، او هغه ته هم خلک د خدای ولی وایي. دا د کوم ځای نه د خدای ولی شو؟ چرسونه اسکي، بنګونه اسکي، چرس او بنګ کوي او پیم خوري، او چې ته ورشې هغه زیارت ته او د هغې هغه کوټو ته ورشې، نو داسې بین به ترې راوخېږي د چرسونو لوخړې او ډډوزې به ترې راوباسي راوځي. او زمونږ خلک هلته هم دي، قمقل خلک دی، بې ځایه چیلې به والي هلته وړم. څه لپاره چیلې وړې؟ دا مې د پیر بابا منلی دی، دا مې د کاکا صاحب. دا واورئ ګورې، منښتي عبادت ته د الله به کوئ، که د زیارت یا د بل چا منښتي دې وکړه لالې کافر شوی. عبادت د غیر الله د بل چا باندې سړی کافر کیږي. دا د خدای په نوم چیلې حلال کا او ثواب زیارت ولی ته بخې، نیک ته بخې، او که بل چا ته بخې بخه. هلته د وړو د څه فایده ده؟ نو هلته چیلې غریب خاوند دی بلا مزدوری کړي، ګوړ او چاري او د دیاړي 1500 روپۍ روز یا 600، نو غریب سلو 15 میاشتې کې ځان لړه چولی. نو ښځې سیل تړه شوي، یا سړیه ما خو ستا د سر د پیر بابا تور چیلې منلی دی، نو دې هم داسې نه شي او خوشحاله شي چې د ښځې ګوره ما سره ډېره مینه ده، نو څه قرض کړي او څه هغه لږې لږې جمع کړي، نو لاړ شي نو ګرځي او په میلو تور چیلې والی. خدای نیکبخت او تور او سپین پکې چا راوستی دی، تور مې منلی دی، سپین ناګران والی. نو ښځه شي او دیم شي او سره 15 بچي هم شي، نو لاړ شي زیارت له، نو منجور لی ورکړي دا ستا شي. های خدایه مخته کې جومات لی د خدای نیکبخته خرڅ کسه په جومات یې ولګوه، مدرسه کې ولګوه،
غریب گاونډي له دې ورکا، غریب لور له دې ورکا، غریب خور له دې ورکا، په خپل ځانونو لګو. دا دې څه نخرې جوړې کړې دي؟ مالګه به راوړي او بیا به په رشته دارانو ګرځئ، ما د پیر بابا نه او د کاکا صاحب نه مالګه راوړې ده او د پلانکي صاحب نه مالګه راوړې ده. نو بس خلک هم وایي دا داسې دله مدینې کجورې دي او د زمزم اوبه دي. نامالګې خلک تحت ګوره شریعت نه خلاف. والله که دا د صحابو زمانه کې، د تابعینو زمانه کې او د امامانو زمانه کې دا قصې مونږ ځان ته پخپله دا یو نخرې جوړې کړې. هغه منجه ورته به خلک ځي، دا زمونږ وطن ګزاره کي. تاسو ورشئ پنجاب ته چې پته راته ولګي، دلته کې خو لا بیا ما ته یو سړي قسم وخوړه، قسم جومات کې ګورې ناست دی، ما ته قسم وخوړه یاره یو غلطي رانه شوې ده او ته ما ته څه وظایف وښایې چې هغه زه ووایم او ما ته خدای معافي وکړي. مې څه چل دې کړی دی؟ وایي مونږ یو ګروپ یو، مونږ به دا زیارتونه کنیستل، دا ګورې ما خپلو بچو ته هم نه دی وینه. مې څه نه څه جنجال ته اوس جوړ نه شي. مونږ دا ډېر زیارتونه کنیستېدلي دي، په چا کې بوتان راوتلي، بوتان یقین وکړه چې بوتان پکې راوتلي. بوتان تا دا چې کوم وخت کې هندوان د دې وطن نه تلل، زمونږ دا خلقو د زیارت ډېر احترام کوي. نو دوی څه چل کړی دی؟ دوی قیمتي بوتان خښ کړي دي او زیارت یې جوړ کړی دی، او دوی سره او سپین دا په دې ځمکه کې خښ کړي دي او زیارت چې د زیارت خلک احترام کوي، دا به محفوظ وي. زه چې بیا چې ته راشو نو مونږ به بیا وباسو، خو بیا رانلل خبره ختمه شو. د زیارتونو خلک جومات نه غلا کوي، زیارت نه کوي. جومات نه غلا کوي، قرآن شریفونه کښېني او پکې کوځئ، دونه ډاډه دي. او زیارت دوی که ورلو د شپې را باندې کټ اړئ، دا راله نقصان را کوي. دا د پخوا زمونږ د دې مشرانو تپوس وکړې، بوساړې به د زیارتونو خوا کې تړلې. وایي د دې زیارت خلک احترام کوي، دا بوساړه څوک نه غلا کوي. د شیخانو بابا سره به خلکو تړلې که نه؟ ما ته یاد شیخ ثابت بابا سره به خلکو تړلې که به نه تړلې؟ وی دا خلق نوړي، د زیارت په خلق احترام او قدر کو، یریدل به او د خدای نه نه یریږي. زیارت نه یریږي، خدای نه نه یریږي. دا زمونږ یو سوچ دی. نو دا سره دا سپین او دا بوتان به خخول، نو زیارت به جوړ کړي چې زیارت خو مسلمانان احترام کوي نه وردي، وی به چې زیارت دی نو دا به محفوظ. نو هغه به مونږ ډېر زیارتونه کنیستې دي بوتان پکې راوتي او سکه مسرو سپینه مونتری او یو ځای مو کنه وی غټ زیارت او بیا بند کا، وی پکې د سپو او د خرو ډانچې پرته وي، اډوکی د سرو د خرو د سپو اډوکی پکې پراته او د دنیا خلق بتلله او سبا ما غوښتنې به ته کولې چې ما جوړ ک سپینه او سپیتا وای، خرتا وای، بوتا وای. یا خدای پاک چې پورا اصل معلوم نه، اصل د چا دی؟ حاجی صاحب د تورنګزو رحمت الله علیه، حاجی عبدالواحد صاحب چې په لکړو کې دفن دی، دا اوس د خدای ولی، دا اوس بزرګ دی، دا اوس مجاهد دی، دا اوس جهادونه کړي دی، اول ته دفن دی او موږ ته پته ده چې دا څوک دی. دا دلته زموږ بابا صاحب، دا اوس موږ ته پته ده چې دا په جهاد کې سره د خپلو ملګرو شهید شوی دی، هلته پې قبر جوړ شوی. دا بابا صاحب شو، دا مدی بابا شو. دا اوس په سلسله کې، په باقاعده په سلسله کې دوی پته ده چې دا نیکان خلک تیر شوی دی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا غق شو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اوس معلوم خلک دی، دا نیکان تیر شوی دی، بزرگان تیر شوی دی، اولیاء تیر شوی دی. لیکن داسې چې خلک ورته ناست دي منجوریان او په قبرونو سیرې پرتې او دنیا راځي او ما لټولې لاندې پکې بوتو، ما لټولې لاندې پکې د سپي او دا خر. نو چې تا ته پته نشته چې دا څوک دی، د کوم ځای دی، په زول نوم والا خلک یې ښه دی پلانکې بابا، پلانکې بابا، هلکه نوم والا ته یې ښودلی، وګوره دا څوک دی، د تاریخ معلوم کا. اوس د پیر بابا تاریخ شته، ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، پورا تاریخ موجود دی. د کاکا صاحب تاریخ شته، یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، یو ډېر لوی نیک سړی تیر شوی دی. رښتیا د خدای ولی پیر بابا واقعي یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، واقعي د خدای ولی. سیدو بابا یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، واقعي د خدای ولی نیک سړی. نو تاریخ خو شته که نه که ته ورځې؟ نو دا چې بې تاریخه پراته دي او منجوریان وکړه. اصحاب بابا صحابي دی،
سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی اللہ عنہ کی شي نور صحابه موسری دا یو معلوم دی غنی تابعین خو سره دی جهاد کې شهیدان شوی دی دیو جن قبر قبل پن ورخاته وګد یو کس نه ګان کسان دی په خبره را ما پوهیږي کنه نو تاریخ معلوم نه مونږ سلسله معلومه ده نو دا اوس نیکان خلک داسې نورم ډېر شته لیکن دا اوس یو سړي خبره کوله ماته پنجاب کې ورچه پنجاب کې توبې به بس پنجاب کې یو سړي غریب و ښځې به ورته ډوډۍ او فلان کې فلان نو هغه غریب تنګ شو ښځې ورته تا خدای بېخو باسه زه دې ولې کولم چې ډوډۍ نشي راوړی هغه لټو بعضې سړي ناراض دی لټي ښځه کاري مړه ښه تکړی خو بېغیرته دی سار چې وځي چې ماسپښین را پاسي ماسپښین مخ لاس ووینځي مازدیګر بیا وځي چې ماښام را پاسي او ماسخوتن بیا وځي چې سار بس دغه لټ ځته زه بېغیرته ویم پردي سوالونه کوي او بیا پردي حجرو کې چې لمانډه کوي بېخونده بېغیرته کار وکړه د خدای نیکبخته د دین کار وکړه د دنیا کار وکړه قسم په خدای داسې خلک دي چې سار نه غرمې پورې ګوډونه کوي په دې ګرمۍ کې نر دی دا نر د سار د مازدیګره پورې غریب لګیا دي دیاړې کوي دا نر ځوان دی دا کسب کوونکي نر ځوان دی نر رسول الله مبارک ته حضرت سعد رضی الله عنه په لاره ورغی چې ستړي مشي ورسره وکړل دا ګوتې سختې وې دلته ګوټې وې وی ما هذا یا سعد دا څه دي دا لاس ته کلک دي دلته ګوټې دي وی د الله رسوله بچو له پې روزي ګټم سسکوره پې وام او چاري پې راکاږه نو چې څوک سسکوره چاري وي دا ځای غوټې کېږي لاس یې کلک شي کلک بچو له پې روزي ګټم سسکوره وه او چاري پې راکاږم قسم دی د دواړو جهانو مبارک سردار هغه لاسونه اوچت کړل او ښکلې کړل او وی دا لاسونه به جنت ته ځي دیاړي مار خو نر دی نر چې مونځ ورسره کوي ګوډمار خو نر دی ښځې بچو له روزي ګټي ګلکار خو نر دی سار نه غرمې پورې ښځو بچو له په دیوال ناست دی ګرمۍ ته روزي ګټي لوار خو نر دی اور ته ناست دی او ګرمۍ ته ناست دی او غریب لرونه تیری او بچو له روزي ګټي ترکان خو نر سړی دی ګټه دغه رانده ورسره ده او اره ورسره ده زه خو دوه کرخارې نشم راښکلی او ترخز ورسره ده او بچو له روزي ګټي دا مزدور کار دا بټیاران شو دا نور شو په ګرمۍ کې چې لګیا دي او دا محنت کوي د خپلو بچو دپاره او حلاله مزدوري ګټي او خپل منځ او دس کې قسم په خدای نه دا جنت والا خلک دا بېخوندي نه ده څوک زمینداري کوي سار غریب وځي خپله زمینداري کوي او د اوبخورې کوي او ګوساړې تړي او ترېشرې کوي دا خو نران دي یا څوک ډیوټوله ځي او خپلو بچو له سار ځي او حلاله ګټي دا خو چې دا کټ کې پروت دی پردو حجرو ته ځي او چیلم نه کخ راکاږي او دقسې څنډا پروت دی دا بېغیرته ده لرې ده بېغیرته دی کفارشي منظم نه کې روجې هم ګډې وړې دي او ځان نه د لوی لاټي برنس جوړ کړی دی داسې نه پکار کسب وکړه خپل بهر کې زمارونو خبره مې دی پورې کوله چې هغه سړی لټ و ښځې ورته وې خوارشې زه دې وکړم اوس ته سار نه ماښامه پورې موږ به څه خورو بس در وې راشه آسان کار وکړه یو منجور و د زیارت هغه لاله بس هغه سره پرېوته دا خو آسان شی دی زمونږ خلک خو قمقل دی څوک چیلې بوځي او څوک ګډ بوځي او څوک نغدې پیسې وړي او منجور وله شا ډبی او بس بیا واپس راځي ښځې هم ځي او سړي هم ځي او بوډاګان هم ځي او راځي او وی جوړ شوم ناجوړه هم خو چې دې زیارت ته لاړم نه جوړ شوم نو زیارت ته په څه جوړ شوې شیطان در کې ننوتی نو د لیاله کې واچول چې دې زیارت ته لاړ شه جوړ به شي نو چې لاړ شي نو شیطان د نه ووته نو چې راشه نو جوړ شو نو بیا د دنیا کې په یو خپه ګرځې مړه د هغه زیارت ته لاړم دانه وره باندې نو هغه وچوده نو دانه خو هسې شوي هغه له لاړم نو ټیک شوم نو د هغې خوره مې راواغېسته په زخم مې واچوله نو دنیا خلک هم روان شي او چې روان دی او منجور پکې مزید منجور لګیا دی دی ورسره دی د منجور خدمت کې زیارت جارو وی او پیسې دي چې ښځه خدمت کې زیارت جارو وی او پیسې دي چې ښځه بردست را روانې دي او منجور په خپل هم کوي او دله هم ورکوي خوره او کور ته مړه شی چالو شو
اخره کې هغه منجور پې تنګ شو. هغه ورته وی چې تا خدای بې خوباسه بس دی که نه کال دوه دی ما سره تېر کړل تیاره نغده وړې او ترکاري او ډوډۍ وړې پیسې وړې خوارشي د چې ته دا نه مزدوري کوه زمونږ رزق کیسه لګوتې وی دلته مونږ سره ناست دی. پې تنګ شو نو دی رخصت که چې دی او یو خرکوچ یې ورکوي زه به څه کوم چې ته ما رخصت یې وی دا خرکوچ یې واله او دی ځنګل ته ځه او دلته لرګي پرې کوه خشاک او خرڅوه ده. خرکوچ باندې سور شو را روان دی په لاره کې خرکوچ را پرېوت پی ماته شو مړ شو. چې مړ شو ده خو وی چې ما خو دوه څلور کاله د پیر صاحب دی خو دې ته پیر وایي که نه منجور صاحب خدمت وکړو یو خرکوچ یې میلاو شو هم مړ شو نو خاورې پې واچول او کېناست ورته جاړي. یو خرکوچ په دونه محنت میلاو شو هم مړ شو جاړي چې خدای اوس به څه کوم. د هغې خرکوچ نه خدای زیارت جوړ کړو ډېر څو لګېده خلق به راتلل وروره چیلې راولو نغدې راوړو هر څه راوړو بس سړي خشید هغه خرکوچ یې خاوره ښه مضبوطه کړه او ښه زبردست زیارت یې ترې جوړ کړو او غلاف ملاف یې هم پرې واچو بس شی روان شو. هغه چې کومې پیر و استاذ یو هغه ته چا ویل چې دلته خو بل زیارت دی او دنیا هغې له روانه ده نو په لاره ده چې ته وګورم چې دا څوک دی دا څوک ښخ شوی دی چې څنګه راغی ویې کتل دا مرید یو لکه هغه په خولې لاس کې خو دې چپ شي غږ به نه کړي چې ځان لکه وي دا چا ته ناست دی وایي دا هغه خرکوچ دی مړ شوی دی مې پې خاوره واچوله د هغې نه شی ولګېده زبردسته فیکټري ده داسې فیکټري ولګېده او داسې شی ولګېد چې بس زبردست پیسې دی او را روانې دي او بنګلې دي یو مسلو په قمقلو باندې خدای پاک په بې وقوفو قمقلو خرو باندې په ما خدای را مهربانه کړي هغه خرکوچ دی. پیر یې ورته وایي دا ډېر ښه ذات دی وایي که زه ورته ناست یم هغه یې مور ده وایي ډېر ښه نسل دی وایي ما هم پرې ډېرې پیسې وګټلې او ته به هم پرې ګټې دا د پنجاب دا قصې پیسې پته نشته تا ته دا زیارت دی پته نشته او زیارت دی. دی مری سره خوا کې ما په خپله نه دي لیدلي چا راته وی چې هلته کې به د بجلی لین خلکو بوته او اونې به پرېوتې لین به خرابېده بیا به لین پرېوتېده بیا نو لین یې په بل طرف واړو نو ټرانسفارمر یې ورته ولګو نو چې په بل طرف واړی نو بیا خو بجلي به همیشه یې کم هغه د اونو نه په بل طرف کو نو یو سړي خوب ولیده وی دلته زیارت دی د قصده مړه ما خوب ولي چې دلته د خدای ولی دی او په هغه باندې خاورې واچوه نو هغه لاړه هغه هلته کې څه چې کوم ځای وي دلته د خدای ولی دی ورېږه زیارت پې جوړو خوب مې لیدی دی نو په هغې خاورې واچولې او دې وخت کې حکومت منظوري ورکړه تارونه یې اخوا کړل نو وګوره که نه د خدای ولی مې جوړ کړ نو څنګه بجلي روانه شوه نو هغې ته ټرانسفارمر والی سرکار وایي ټرانسفارمر والی سرکار ټرانسفارمر بابا خدای پاک دغه زموږ جن دی. هغه اولیاء چې د هغې یو سلسله معلوموي یو نسب معلومي یو نیک سړی تیر شوي یو عالم تیر شوي یو بزرگ یو مجاهد یو شهید ټیک شوه لیکن چې پته نه لګي هسې موړه خلکو جوړه کړې ده او جنډۍ پې لګولې دي او دنیا خلک ورځي او سلوټونه ورته کوي او دوه ګوتې په تندیک دی او دوه په سترګو یې کړي او چپ چوپې جوړ کړې دا د خدای ولی شو دا چې ورته ناست دی منجور دا د خدای ولی شو نه دا نه دی دا ولې ایمان وګوره او بیا وګوره چې تقوا پکې شته او که پکې نشته خبره د پرهیزګارۍ او د تقوا ده یو دویم ووره دویم په دې پنجاب او سند کې داسې خلک دي چې ګیرې به هم خرئ برید به هم ورسره خرئ او ګیرې به هم خرئ او پتلونونو کې به ګرځي او مونځ به نه کوي بلکل او خلک روان دی غیله لاسونه وله ښکلی او خپې وله ښکلی او ولې جي دا د پلانکین وسی دی یاره واقعي نیکه خو یې نیک سړی تېر شوی دی د هغه وسی دی یقین په خدای که پرون هم راته یو ملګري خبره کوه پرونی خبره ده یو لوی سړی دی تاسو یې پېژنئ او دې درته نوم نه علم سرکاري سړی دی لوی سړی دی نوم یې درته نه اخلم وی ما ته وی چې تا خو دا نه منځونه دي او څه دي څه دي دا دونه منځونه سره پاره کې ما ورته وی یاره دا خو د خدای حق دی او خامخا به مونځ کوم
او ته نه کې وی زمونږ نیکونو مونږ له ډېر مونځونه کړي په خدای قسم پرونه خبره ده زمونږ نیکونو مونږ له ډېر مونځونه کړي ښه ستا نیکه مونځ کړي هغه به تاله فایده درکوي مونځ نه کوي او دا نه قسم په خدای چې دومره لوی آمدن د دغې خلکو د هغه زیارت آمدن هغې کې بکسې ښودي او پراشپیل ته دا روپۍ راکوي جنګلی ته وکړي پراشپیلونو روپۍ راکاږي او خلک دې ورته غورځوي د زیارت نه پس د خدای ظالمانو چا له لاړې دا پیسې هغه سیټانو نوابانو له لاړه اګر خیالو له لاړې زیارت له نه ځي د څه کوئ دا پیسې په جومات ولې نه ورکوئ دا غریب له ولې نه ورکوئ دا کونډې خور له ولې نه ورکوئ دا کونډې ترور له ولې نه ورکوئ دا په مدرسه ولې نه لګئ دا څه کوئ په کوم طرف روان یې دا پیسې دي چې په دې زیارت ورنولي پیسې دي په زیارت ورنولي لاندې ورته سوړه کړي هلته پرېوځي او لاندې نه ورته یو ځای جوړ کړي پراشپیلونه یې ترې راکاږي دا دونه پیسې او بعضو ته حکومت په ټیکه ورکړي اوقافو والا او د دنیا پیسې روانې دا زمون خلک ټیک د سړی نیک دی خو لیکن نسیخ خو یې نیک نه دی کن نسیخ خو یې ګیره خوري نسیخ خو یې فلمونه ګوري نسوی خوی سلیماګانې جوړې کړي دي نسوی خوی په دغه پیسو ځي او د لندن او د امریکې او د برطانیې ټکرې لګوي او سویټزرلینډ ته ځي او په هغې نخرې کوي دا اولیا د فک د نیکه ولي د نیک سړی دی اوس نسب یې شته نو دی خو نیک نه دی که نه دا څه کوئ په دې سن کې زه تللی وم یو ځل زموږ ما سره سراب احمد حاجي صاحب سره یو ځای تللی هلته خبر شوم چې هلته څه چل دی هغې ورته مرشد پاک وایي مرشد پاک نو دی بسو چلو کی مرشد پاک براشی نو دغه غریبانان خلق دی په خدای یقین وکړی رجزانان دی د سردارانو او دغه وډیرګانو پټي کری ځمکې کری او هغې وله اسم نه ورکوي چې مال کله وشي فصل وشي مرچکې او غنم او کومبې وغیره نو نیغ به لاړ شي منډۍ ته خرڅ به شي نو پیسې به وډیره لګي دله نه راځي په ګوتو سو دی به ځي هغه وډیره ته به په ځمکه ناست دي نه سپلی شته یې خپې بلې خپې ګرځي یو کوټه ده او دغه نو شپول دی او دا غریب به خپې بلې خپې وده کېږي خټو کې ګرځي مونځونه کم ځای کوي مونځ نشته مونځ نشته سید تبلیغ والا یو جومات ته لاړل چې دروازه یې کوله وکړه نو جومات څخه پروت و پکې د خر ډانچه پرته وه اعتراف وسته د خر ډانچه نه خلکو ته وي نه یو یې اوهو دا خو د ما نه دونه موده مخکې خر روک شوی و وګوره هغه جومات ته ننوتی و چې ته ورننوتې بیا د راوتو په چل نه پوهېده نو پکې مړ شوی داسې جوماتونه داودیان حاجي صاحب دا د سوراب حاجي صاحب ورور نه په خپله تپوس وکړې دې هلته پاتې کېده وایي ما ته کسان ووایي چې زمونږ یو پلار دی او که څوک دی حاجي صاحب ته چې دی چا سره دې ته نو راول په ده جنازه وکړه نو بیا لاړ شه ما ورته چې ولې مړ شو سو نو وایي مړ نه دی سخت دی نو مې په جمدي سنګ جنازه وکړمه نو وایي چې ته لاړ شي او دې مړ شي بیا په جنازه څوک کوي نو څه کوې داسې خلک په روژه کې قسم په خدای د روژې په میاشت کې ودونه کوي د روژې په میاشت کې ودونه کوي او د روژې په میاشت کې د هغوی چې کومې میلې وي د سارو منډۍ شربتونه پکې خرڅېږي او دنیا سکي داسې خلک دی هېڅ نه خواران نه دي خبر لیکن کار یې څه دی او دقه سقا پسقا ګرځي مال ټول سر وړی راوړي او دې غریب ځي او د دوکان نه سودا راوړي او هغه د پسې قرضې لیکلي کي ډېر بد حال دی لیکن کار یې سي د جمعې په شپه به په یو کلي کې میلی مرشد پاک به راځي نو دا ټول هلته غونډ شي زموږ مرشد پاک را روان دی نو خلکو دې مرشد پاک له ګډان او چیلي ساتلي نو دا وله بوځي نو مرشد پاک څنګه غټ غټ بریته ګیره خریلې مونځ نه ورځي ټوله شپه به قوالی وشي او ګډېدل به وشي او چرسونه به وسکلی شي ټوله شپه چرسونه وایي ښه زبردست دا لوخړې ته خېږي او ټوله شپه قوالي وشي او ګډا ګوډي وشي او بس مرشد پاک له پخپو هم پروځي او په لاسونو هم پروځي او مرشد پاک له خلکو ګډان چیلي ساتلي به د هغې نه ټرک ډک کې تې غوڼې یوسي یو پس تش دقسې کور ته را روان نن هلته دا میله ده
بل جمعه په بل کلی کې ده، بل جمعه په بل کلی کې ده، بل جمعه په بل کلی کې ده. زمون خلک وایي نه بس دا مرشد پاک دا د نیکو خلقو اولاد دی او دی به هغه نیکان نیکونه به جنت ته بوځي، دی به موږ هم ځان سره جنت ته بوځه. دا په قمقل خلق دی. جنت ته به په خپل عمل دی، ایمان به او نیک عمل به کوي. نو که پلار او نیکه دی نیک سړی دی او زوی او نوسی هم نیکان دي، نیک عمل کوي، نو دا نسب فایده رسوي. رسول الله مبارک لور حضرت فاطمه دا زما د غوښې ټوکړه ده. ګورې وایي چا که مینه وکړه ما سره یې مینه وکړه، که چا ورسره بغض وکړه ما سره یې بغض وکړه. حضرت عباس وایي زما تره دی، به چا دې خفه که زه خفه کړم، دې خوشحاله که زه خوشحاله کړم. حضرت حسن او حسین دا نسب دی خو نیکي ده چې نیکي ورسره بیا بلکل نسب فایده رسوي. بلکل تاسو ته مې تېره جمعه کې د حضرت خضر د هغه دیوال د نیغېدو خبره کړې ده. خو که نیکي ورسره نه ته په خپله بد عمل او نیک نه او نیکه د لوی سړی تېر شوی دی، هېڅ فایده دلی نه دلی. نو اولیا وپېژنې نو دا مه چې زیارت کې ناست دا د خدای ولی، دا مه چې دا د نیک سړي بچی دی نو بس دا ولی دی خدای ته رسېدلی دی او زه به دله ورځم او دله به پیسې ورکوم نظرانې به وړم او بس دا د نیک سړي اولاد دی. نه نه نه، نیک سړي اولاد نیک دی به سر وچشم. د نیک سړي اولاد عالم دی، د نیک سړي اولاد نیک دی به سر وچشم. بلکل معنا خو چې نیک پلار یې او نیکه یې نیک تېر شوي دي او بچي یې بدعمله لري، دا اولیا نشي کېدی، دا ولیان نشي کېدی. ولی هغه دی کانو یتقون، ایمان سره تقوا چې پکې ګوره په شریعت یې وګوره چې تقوا ورسره تقوا ورسره نه هغه ولی کېدی شي. هر عالم ولی دی د خدای. کوم عالم عقیده برابر ده تقوا پکې ده بس دا ولی دی. هر دا یو ډله نه ده چې دا اولیا دي او دا مولیان دي، دا اولیا دي او دا مولیان دي. عجیبه خبر. امام بخاری مولا نو، قبر نه به خوشمویه تلی. امام ترمذی عالم نو، د حدیث و درسونه. عبدالله ابن مبارک عالم نو، عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه عالم نو. ورشه د عبدالقادر جیلانی تفسیر وګوره، تفسیر جیلانی رحمه الله څومره لوی سړی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عالم نو بعض خلک دا جدا کی دا عالم دی او دا ولی دی، دا عالم دی او دا ولی دی. کم عالم چې د علم خدمت کوي، د دین خدمت کوي او خلکو ته منځونه ښیي، خلکو ته روجې ښیي او خلکو ته نیک اعمال ښیي او په خپله متقي دی او پاک دی، قسم په خدای له خدای ولی. یو سړی د حضور پاک د احادیثو خدمت کوي، یا د پیغمبر مبارک او یا د قرآن د تفسیر خدمت کوي او یا د فقه خدمت کوي او دی د ګناه نه ځان ساتي، بس دا د خدای ولی دی. خو د دنیا خلکو ته دین رسوي، د ده د برکت ته خو الله پاک د دنیا خلکو ته حدیث و رسول، د ده برکت ته خو خلکو ته الله پاک ډېرې لوی نیکۍ ورسولی. د خو ډېر کتابونه ولیکل، خلک کتابونه ګوري او فایدې ته اخلي. بس دا د خدای اولیا دي که ولی څه ته وایي؟ ولی دې ته وایي چې په سر یې جنډه لګېدلي. نه، دا دوه څیزونه ایمان او تقوا. بعضې خلک بیا هر طرف ته شته که نه، بعضې سړي نیکي خانقاه کې ناست دي او پلار یې نیک سړی او دی په خپله هم نیک سړی دی او خانقاه کې ناست دی او خلک وله راځي او وظایف ورکوي، ذکرونه په سر و چشم، دا د خدای ولی شو. ولی د خلکو اصلاح کوي، خلکو ته نیکی ښیي، خلکو ته کلمې ښیي، د خلکو صحبت ورسره پیدا شي، نیکي ورته خلک ورسره ډېر خدای نیکان کړي، صالحان شي ورسره. ذکر واسکا دی خلق په ټوکه کوي، ګوټ کې ناست دی تسبیح وایي، په دې نه کامیابېږي. هلکه په څه به کامیابېږي؟ دا په ګوټونو کې ناست، دا په ګوټونو خانقاهونو کې ناست، نه ګوټ کې ناست دی، خانقاه کې ناست دی، خدای یادوي او نیکي کوي او خلکو ته نیکي ښیي، خلکو ته موی ذکر کوه، خلکو ته موی درود شریف وایه، بیعتونه ورسره خلک کوي. ټیک ده که په ایمان برابري الامنو ده کې داخل دی او تقوا پکې ده، بلکل د خدای ور نیک سړی. نو څوک ډېر افراط تفرید کې تللی دی، څوک بلکل دا ذکر و اذکار او دا خانقاهونه او دې پسې بدې ردې وایي، څوک په دې طرف نقصان کوي او څوک دونه حد ته رسېدلي چې منجوریانو ته هم پیران وایي،
او هغه ګیر خریلو ته او چې هغه پلاران نیکونه نیکان تیر شوي دی او ګیر خریلي دی او سپي د سپو مقابلې کوي هغې ته هم اولیا وایي داسې به نه کوو ښه اولیا به څوک اولیا هغه لومبی چې ایمان او عقیده برابرې بس د الله او د رسول د راوړلې شوي عقاید کې هغوی څه موږ ته ښولي دي او د صحابهو چې کومه عقیده وه موږ ورته اهل السنت والجماعت وایو اهل السنت څه د پیغمبر د سنتو تابعدار او اهل الجماعت څه د صحابهو د جماعت تابعدار بس چې دا ښکلې عقیده لري بس دا شو او دویم کانو یتقون چې تقوا پکې وي پرهیزګاري پکې وي نیکي پکې وي د ګناه نه او د دې وړو غټو دواړو ګناهونو نه ځان ساتي باقی ګورې یو خبره درته وکړم مکمل پاک سړی چې هېڅ ګناه نه کوي داسې هېڅوک هم نشته وي به خو چندې سو کسان به داسې نه یم چې څوک نشته خو چندې سو کسان به په دې معاشره کې به دا پوټیني غلطۍ دار چا نه کوي دا به زمونږ نه هم کېږي ستاسو نه هم کېږي بل نه هم کېږي معاشره داسې ګډه وړه دجالي معاشره دجالي دجال ته زمانه روانه ده نږدې کېږي نو هغه برکات نشته کم برکات چې د حضور پاک د زمانې برکات نشي کېدی د صحابو د زمانې برکاتو نشي کېدی بعضې خلک وایي ده نه ناشنا کار وشو او دا د خدای ولی دی او ناشنا کار ته وشو وګوره که دې نیک دی په خپله خدای کرامت شو او که دې نیک نه دی فاسق فاجر دی نو دا سحر جادو دی ګوره رسول الله مبارک فرمایي چې د ګوتې د بند عمره دی د سنتو خلاف دی او د تا تر انور او سپومې لاسونو کې ښکته کړل دا به نیک سړي نه دا به ساحر او جادوګر شریعت دې ته ګوره په شریعت برابر دی او که نه بس دا لنډه خبره شوه که په شریعت برابر یې ډېره ښه خبره او که په شریعت برابر نو چې د خدای ولي ورته ونه ده تا نه د خدای ولی نشته ته مسلمان ټیک د لاندې درجې به او مسلمان الحمدلله ایمان به نو خپل نیک اعمال په خپله کوې د چا په تمه مه ګرځې نیک اعمال کوې خپل منځونه او خپل مستحبات او خپل روجې او خپل نفلونه کوې د چا په تمه مه ګرځې که نیکاني دعا ترې وغواړئ بیا صالحاني دعا ترې وغواړئ هغې کې خو چې په خپل هغه هم په شریعت برابر او چې په شریعت برابر نی چې نږدې وله ورنشي الله مونږ ته د خپلې خوشحالۍ خبرې ښودي چې ده ووایه زه پرې خوشحالېږم ده ووایه زه به خوشحاله شم ده ووایه زه به خوشحاله شم نو په دې دو څیزونو الله خوشحالېږي یو د الله تسبیح سبحان الله چې پکې راځي مقصد یې څه دی سبحان الله چې موږ د دې خبرې عقیده لرو د دې خبرې اقرار کوو چې الله ته د هر عیب نه پاکې نو چې ته ما ته ووایې چې ګورې تا کې څه عیب نشته اگر چې زه د عیبونو ډکې زه به خوشحالېږم که نه به خوشحالېږم چې زه تا ته ووایم چې یاره څومره ښکلې تا کې عیب نشته څومره ښه وجود دی تا کې عیب نشته څومره ښکلی علم دی د علم عیب نقصان هم تا کې نشته سره د دې چې دا هر څه ناقص دي ته به خوشحالېږې که نه نو چې زه الله ته ویم چې یا الله تا کې څه عیب نشته الله زه وده کېږم خوب ته محتاج یم تا له خوب نه راځي ته خوب ته محتاج نه الله زه ستړی کېږم خدای په تا ستړی نه راځي الله ماله مرګ راځي تا له مرګ نه راځي الله زه بیمارېږم تا له مرض نه راځي الله زه بل ته چغې وایم ته چاته چغې هېڅ ضرورت یې نشته نه چاته چغې وې د ټول قدرت طاقت مالک پروردګاره ته الله زه ښځې ته محتاج یم ستا ښځې ته حاجت نشته الله زه بچو ته محتاج یم ستا بچو ته حاجت نشته که زما خپل بچي نی نو پردې بچې غېږ کې ونیسم پالمې ستا دې ته حاجت نشته زه پلار ته محتاج یم ستا پلار هم نشته ستا نیکه هم نشته ستا بره نسب هم نشته ستا خر خواښ هم الله نشته خدای تا کې هېڅ احتیاج نشته مخلوق ټول تا ته محتاج دی رښتیا ووایې په دې یو سبحان الله کې دا ټولې خبرې پرتې دي چې ته یو ځل سبحان الله وایې دا ټولې خبرې پرتې دي الله ته د شریک نه هم پاکې تا له شریک نشته
ستا شان چې څومره اوچت دی شریک نشته، ستا صفات چې کوم دي هغې کې هم تاله شریک نشته، ستا په شان علم د بل چا نشته، ستا غوندې طاقت الله د بل چا نشته. ته چې کوم کارونه کې بې عیبه کارونه دي، زه چې کار کوم خامخا نقصان به پکې وي. دا سپومۍ نور دې له چکرې ورکړي دي، دا ستوري او دا کائنات پروردګار رښتیا ووایه دا د خدای حقیقي صفتونه د رب العالمین. نو چې ته په دې اقرار کې چې تا کې عیب هېڅ نشته، نو په دې به الله خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي. ټول هغه څیزونه چې الله له مناسب نه دي ټول ختم. او بیا بحمده مقصد څه دی چې څومره ښکلي صفتونه دي الله دا ستا دي، ته د دې مستحق یې. د ټولو نه لوی صفت وجود دی. خدایا زما څه وجود دی مخکې نوم وروسته به بیا وجود ختمیږي. ستا وجود ازلي ابدي دی، ختمېدو والا نه دی. زما به څه علم وي، د دې دیوال نه پورې غاړه زما نظر نه لګي، چې کوم ځای پورې نظر لګي هغه هم ناقص علم. یو شی راته دوه دوه ښکاري. خدای ستا په هر ځای کې نظر دی، ستا په هر شي نظر دی پروردګار. په ځمکه کې دننه چې زمیندار کم تخمونه اونولي ده ته یې پته نه لګي چې هغه غنم کم ځای پروت دی. پروردګاره تا ته یو یو دانه معلومه ده. ولا حبة فی د ځمکې تیارو کې دانې او هغه پاڼه چې د اونو نه غورځېږي خدای تا ته معلوم دی. کم نری نری تخمونه د شړشم او د دې کبل او د دربو چې په دې ځمکه کې پراته دي، په خدای قسم الله ته یو یو معلوم دی. په دریاب کې دننه چې کوم حیوانات دي الله پیدا کړي دي الله ته د هغې علم دی. په دې فضا کې چې کوم مخلوقات دي د الله په دې ټول ارسه علم. په مخکې په وروستو په جنت په دوزخ په قبر په قیامت په دې ارسه د خدای علم. خدای ته ډېر لوی قادر یې. الحمدلله کې دا ټول لرل. ستا په شان قدرت طاقت ته بل چا نشته. زه به دنه څپېړه وباسم، دی به مخکې چې زما لاس به ونیسي ما به راونیسي. خدای تا څوک رانیوي نه شي. زمونږ دا سټوکي ستا په لاس کې دي پروردګار. که مو کینې او که مو پاسې، که مو سملې او که مو روغې، که مو وجنې که ژوند راکې، که زوی چاله ورکې که لون ورکې، که ډېرې ورکې که ډېر زامن ورکې، که څوک شڼ پیدا کې، دا هر څه ستا په لاس کې. دا الله لیدل، دا الله اورېدل، دا الله خبرې، دا د خدای صفتونه دي. ژوند ورکول، مرګ ورکول، عزت ورکول، ذلت ورکول، دا ټول کائنات چلول، کل یوم هو فی شأن، دا ټول سیسټم روانول، د دې ټول ارس قایمونکی ذات الله دی. د خدای ټول ښکلي صفتونه په دې یو رکوټي ټکي کې رالل چې بحمده دی. العظیم خدایا ډېر لوی یې نو په شان کې شان دی ډېر لوی دی. دومره د بل چا شان لوی نشته هېڅ چا. العظیم خدای د صفاتو په اعتبار ډېر عظمت لري. العظیم خدای د افعالو د کارونو په بنیاد ستا شان بل څوک نشي کولی. طالبان وی توحید ذاتی صفتی فعلی دواړه راغله، درې واړه. شرک په صفاتو کې، په ذات کې او په افعالو کې ټول ختم. شرک باندې الله ډېر خفه کېږي. په دې دوه ټکو کې د خدای ټول صفتونه رالل، په دې دوه ټکو کې د خدای ټول عظمتونه رالل، په دې دوه ټکو کې د خدای ټوله لویي راله، په دې دوه ټکو کې د خدای ډېره بړایي راله، په دې دوه ټکو کې د الله هغه عظمت راغی چې د هېچا نشته. په دې دوه ټکو کې تا دا اقرار وکړه چې خدای د هر قسمه عیب نه پاک یې. موږ د عیبونو مجسمې یو پتا کې نشته. رښتیا ووایه په دې دوه ټکو کې دا ټولې خبرې رالې، نو چې دا ته ووایه نو الله به خوشحالېږي که نه به خوشحالېږي. ځکه حضور پاک فرمایي دوه خبرې دقه دوه ټکي دي. الله ته خوښ دی، د الله خپل صفت خوښ دی، زما نه دی، زما خپل صفت خوښ دی. سره د دې چې زما دا صفتونه دا زوال لري،
یو هلک به ډېر ښکلي خشته به جنکۍ به پې بهنې دومره ښکلې به خو چې دی بوډا شو ملی را ټیټه شوه غاښونه یې وتل خولې کپه شوه مخ یې چیچړ شو روزې پې را پرېوتې بس ختم حسن لا یو جنۍ به ډېره خوبصورته به ځان به ترې روکي رشتې به ورته پلین ولاړې زه کوم زه کوم زه کوم خو دا جنۍ چې کله بوډۍ شوه غاښونه یې وتل مخ چیچړ شو سترګو نه اوښکې چخې بیږي ملی را ټیټه شو حسن لاړ ختم یو ملا به ښکلی عالم به طالبان به ته ګیر چاپېره ته وي سبق به ته زده کوي چې بوډا شو هېر شو هر څه یو حافظ دی د قرآن شریف هر څه ورته یاد دی بوډا شو هر څه یاد یو سړی د عزت خاوند به اخره کې بې عزته به شي یو سړی بادشاه به بادشاهي به ترې لاړه شي د خدای بادشاهي د الله نه تللی شي چرېم نه یو سړی به د مضبوط طاقت خاوند دی پهلواني به کوي او جنګېږي به د غټو پهلوانانو سره خو چې بوډا شو هلکه وي د ریټایرمنټ واغې شو بس دی نور پهلواني نه شي کولی دی نور باکسنګ نه شي کولی دا ریټایر شو دی نور کرکټ نه شي کولی دا ریټایر شو دی نور فوټبال نه شي کولی دا ریټایر شو دی نور والیبال نه شي کولی دا ریټایر شو د طاقت کمزور شو ختم شو زما په رب قسم کې زما د رب طاقت نه ختمېږي قدرت ته ختمېږي نو چې زه د الله صفت کوم او دا صفت د الله نه ختمېږي زما صفت ما له الله را کړي د خدای هغه له چا نه دي ورکړي ذاتي صفتونه دي نو الله به خوشحالېږي که به نه خوشحال بیا په دې صفتو د قیامت په ورځ به تله ډکېږي تله دومره غټه تله ده چې حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال وکړو وی الله د قیامت په ورځ چې ته پې وزن کې دا تله راته وښایه نو چې الله ورته وښوله نو بېهوشه پرېوت نو چې په هوش کې راغی نو جاړي 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 ولې جاړي الله دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چابړي کې واچوې په دې پوټې ګوټ کې ځایږي خدایا د ما په عمل به دا څنګه کېږي دون عمل د کم ځای نه راوړه کم ځای نه دون عمل لا پیدا کړه الله وفرمیل ای داوده چې زه وغواړم په یو کجورې هم ډکولی شم فکر مه کوه او رسول الله مبارک فرمایي چې سبحان الله تملأ نصف الميزان نیمه تله پې ډکېږي نیمه والحمدلله یملأه باقي نیمه په الحمدلله ډکه شوه نو په دې دوه ټکو دې پوره ترې ډکېږي دونه مهربانه ذات شته دا خو د پیغمبر مبارک زړه ته الله واچوي ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نو هغې مونږ ته ووایي دا الله نه راوالي او مونږ ته یې راورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې دوه ټکو دې پوره تله ډکېږي بدقسمت اوس پې هم نه وی ای های الله پې خوشحاله شو تله پې ډکه شو ژبه باندې اسانې دي ستړی کېږي پې هم نه او حضرت ابو هریره فرمایي د حضور پاک نه حدیث نقل کوي چې چا په شواروس کې د ورځې سل کله ته ووایي محیت ذنوبه ګناهونه به ختم شي وان کانت مثل زبد البحر اگر که د دریاب د زګ عمره ولینې او یو روایت کې راځي وان کانت اگر که د دریاب د زګ نه زیات ولینې وإن كانت مثل زبد البحر دا دریاب دا زگ عمره بل دے کی راضی چی دا دریاب دا زگ نا دیر ولی نی دا با خدای معاف کی رول بوائے که خیر انشاءاللہ دا دان لوظیفہ کی دا آغا وظیفہ دا چی ما تا زما پیغمبر مبارک خود لی دا دا آغا وظیفہ دا چی رسول اللہ مبارک تا اللہ پس لکے چولے دا دا هغه وظیفه ده چې الله پې خوشحالېږي دا هغه وظیفه ده چې تله پې ډکېږي دا هغه وظیفه ده چې ته پې ستړی کېږي نه دا هغه وظیفه ده چې د خدای ټول صفتونه پکې دننه پراته دي بل دا هغه وظیفه ده چې پیغمبر مبارک خپلې نیازبینې لور ته ښودلی د پیغمبر په ټولو لوڼو کې کشره لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها
او دا په حضور پاک ډیره زیاته ګرانه وه. دا اولاد ټول پلار ته ګراني، مور ته ګراني، لیکن دا بعضې اولاد نسبتاً لږ زیات ګراني. نو فاطمه په ټولو لورو کې حضور پاک ته زیاته ګرانه وه، کشره وه. چې مور یې وفات شو دا ترې ماشومه پاتې شوې، نورې غټې وې، دا وړه پاتې شوې ده. د دې تربیت په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی او منې چې دې له به کله کمیس جوړو نو پیغمبر مبارک به په خپلو وله پلیشتو برابر و. پلیشت ما خفیت مشیتها عن مشیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې چال د حضور پاک د چال په شان دی. دا چې بتلو د شانه به دې وکتل تا به وي رسول الله مبارک روان دی، په داسې انداز بتله. او حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک به داسې روز نه و چې دې کره به نه تو، داسې روز به نه وه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د فاطمه کې دا سیدة نساء اهل الجنه، د جنت د ښځو سرداره ده. دا داسې د پیغمبر خوښه وه. او چې کله به دا راله رسول الله مبارک وګورئ په مصنف د ابن ابي شیبه کې د آدابو په باب کې دا احادیث شته. د حضور پاک به ورته رضی نه پاڅېده نو ځان ته به یې رانږدې کړه، قبلها ښکل به یې کړه. او چې کله به رسول الله مبارک دې کره لاړ دا به پاسېدی مه پاسې، او کله به پاسېده نو ځان ته به یې رانږدې کړه، ښکل به یې کړه. غرمه م ورکړه حضور پاک ته. یو ځل د غرمې ورغې حضرت علی رضی الله عنه کور کې نو وی ای نبنو عمې کې د ترزوی دې څه شو؟ د پلار د ترزوی خو خیر د ترزوی ورته وایي خاوند دې څه شو؟ وی ما سره یې جګړه وکړه، بار ووت، ما سره نن غرمې آرام ونه که قیلوله. حضور پاک چې ورشي علي وګوره کم ځای ده. صحابي راغی وی صاحب جومات کې د دیوال سوري ته پروت دی، اوده دی. نبی علیه السلام ورغی په خاورو پروت و، اودو. حضور پاک ته خاورې وسنډلې. قم ابا تراب، قم ابا تراب، ای خاورو والا پاسه. او بویه ته به د فاطمې سره وله جوړه وکړه. انتهایی خوښه وه د حضور پاک. فاطمه بزغه مني، زما د غوښې ټوکړه د فاطمه. من احبها فقد احبني، که چا دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه. من ابغضها فقد ابغضني، که چا دا خفه کړه زه خفه کړه. او بل حدیث کې راځي دې کې نه بلکې چې چا پیغمبر خفه کړه الله خفه کړه، او چې چا الله خفه کړه الله به سزا ورکړي. سفر نه کې به حضور پاک راغی، کله به نیغ جومات ته لاړ او د جومات نه پس یا مخکې دا به فاطمه کرله بچې څنګه. او مرض وفات کې چې دا حضور پاک لرانه نو ځان ته رانږدې کړه، پرې ور پرېوته، غوږ یې ورته نږدې کړه. نو چې د اوچته شوه نو په ژړا شوه، نو بیا ځان ته رانږدې کړه. نو چې رانږدې کړه نو هغه د اوښکو خندا یې وکړه. عایشې بیبي ته تپوس وکړو، نه د پلار راز نه پاش کوم. نو د وفات نه پسې دې تپوس وکړه. وی دا عجیبه کار و، هم یو وخت کې ژړا و هم خندا. وی چې رانږدې یې کړم راته وفرمیل چې بچې دې بیمارۍ کې زه دله روان یم، صبر به کې، ګورې صبر به کې، چغې به نه وې، فریاد به نه کې. ماله ژړا راله د پلار په جدایۍ. بیا رانږدې کړم وی بچې زما په خاندان کې د ټولو نه مخکې به ته ما پسې راځې او ته به د جنت د ښځو سردار یې. نو ما خندل، خوشحاله شو. او کله چې رسول الله مبارک وفات شو په څونه دلمنه ده. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرنا لياليها. وی داسې مصیبتونه را باندې را پرېوتل که دا په دې ورځو ور پرېوځي دا د ورځو شکل به بدل شي، دا ورځې به شپې شي. 20 کاله عمر کې وفات شو، لږ د پاسه
یو څو میاشتې د پاسه 20 کال عمر کې دا غریبه له دنیا نه لاړه او دړمنه لاړه د پلار پسې د حضور پاک پسې. حضرت انس وایي چې رسول الله مبارک هم دفن که خاورې مو واچولې چارې بیلچې م په اوږه وې او را روانو دره ته لاره کې ولاړه. آواز یې وکړه انسه ړم یخ شو، انسه ړم خوشحاله شو چې د الله په رسول مو خاورې ور واړولې. دومره دړمنه وه. د الله رسول دی د حضرت فاطمې پلار دی او بل شان پلار دی. شلو کالو عمر ړم خوشحاله ړم یخ شو، زما په پلار د پاسه هم خاورې واړولې. د حضور پاک د وفات ته 6 میاشتې پس د دنیا نه لاړه. 6 میاشتې دا د کوره بار نه درو. 6 میاشتې دا نسکوره په خپل کور کې پرته ده. دومره پیغمبر پسې خپه. رسول الله مبارک خو عجیبه شانو. یوازې دا خو نه چې هغه کومه سپینه قچره باندې به حضور پاک ګرځېده چې خبر شو هغه قچره موږې وویسته لاړه سترګو نه قطار اوښکې را روانې دي. په مدینه کې یو شاړ پیو سره یې لاندې کو دانې پکې وګرځه. څاروي رسول الله مبارک پسې خپه دي. څاروي ځان د غمه وجني. دې شاه زما مبارک پیغمبر سورلي کړی هغه نه پس په دې څوک زورېږي. یا فاطمې غوندې لور الله اکبر. چې علي صاحب ته کله په نکاح کړی بچې هاي هاي بچې وي ما په خپل خاندان کې د ډېر بهترین انسان سره ستا نکاح کړی. په خپل خاندان بهترین انسان سره ما نکاح کړی. زما وروڼو خبر مې دې پورې کوله چې داسې لور څومره ګرانه دی، لیکن دې به غریبې په خپل کور کې میچن په خپله تاوله. ژرندې مشینان نو په مدینه کې په میچن به غنم اولکول. میچن تاول تاسو ته پته نشته بچې د مشرانو. ما خپله هسې کله یو ځل نیم میچن له چکر ورکړی دی. مې ورېږه ګورم مونږ به د کلو کې به د کورونو کې به بعضې خلکو میچنې تاول. مې ورېږه ګورو په خدای سخت شی دی. لالا سخت به وکړو هغې کې به هغه دغه به اوداسه ورته ویلې کېږي. هغې کې به هغه لرګي او پل به د کاڼي او هم چې تاوه په غنمو غرار به یې کو سخت به او سخت به دا مټې به د دې ښځو غریبانانو دا به غوټې شوې. دا زمونږ د ښځو کړي دي. میچن به یې خپله تاوله. اس ته به یې ګیا په خپله اچوله. یو سرمن و یو سرمن څاروي دروازې به یې پې اس ته ګیا چوله. د شپې به پې ښه د خاوند وده کېدل. دا ژوند تېر کړی دی. نو علي ورته وی فاطمې وی بابا له دې غلامان راغلي دي ته لاړه شه یو غلام ته وغواړه چې د سره لږ اسانتیا پیدا شي. چې دا راله حضور پاک کورونو چې رسول الله مبارک راغی ام المؤمنین ورته وی فاطمه راغلی و زر ورکړه الله. حضرت علی وی زه او فاطمه ملاستو دې کې حضور پاک راغی. مونږ پاسېدو یې مه پاسې کېناست خپې مبارکې وغځولې. وی دا خپې دا پنجه زما خېټې سره وجنګېده. بچې څنګه راغلی وي دونه حیا وه چې غږ یې نه کو. فاطمې بچې څه له راغلی وي حیا. حضرت علی ورته وی
دا الله رسول دا ما در لګلې وه دا په خپله میچن تاویل لاسو کې غوټې پیدا شوې غوټې دا په خپله میچن تاوی ګران کار دی دا استه ګیا په خپله اچوي یو سرمن د منکره د ورځې پې استه ګیا چې د شپې به دواړو وده کېږو او به کې په سرمنو تاسو خوب مونږ په تولی خوب نه راځي مونږ په فومونو خوب نه راځي اعلی فوم ګورو دا کمزوری دی نه ښه فوم ګورو د الله د دې نعمتونو قیامت پر ورځ به موږ څه جواب ورکړو موږ له الله سره نه کړل موږ ډېر ناشکره یو موږ د الله ډېر ناشکره یو موږ له الله په جیبې کې ګرمې اوبه راکړې هیټرې راکړې په اوړي کې ایسي ګانو پکې راکړه هر څه خدای راکړه اللہ موستا شکر ادا نہ کرو منگلے دے شکریہ طاقت رکھا اللہ منگلے دے شکریہ طاقت رکھا نما ورتوی چے بچے عفاتے میں لالا شا حضور پاک لا غلامان لغری کے غلامی در کر چتا سرد سکار کے لکا صراحت بدر پاندے دا دوارو جہان مبارک پیغمبر دے صاف نور دے صاحب سپو میں حضور پاک مبارک اقبل نیاز بھی لے نورتا ہوئی بچے دا بدر یتیمانان دیر محتاج ہے تلغو من کے روڑ قبلو بچولا رو یتیم دے غرق شی او غریب تبا دے خوچے دما خیٹا مڑے شو دما بچے مڑے نور نیاز بھی لے بچے دا بدر یتیمانان دیر محتاج ہے چې پلارانی په جهاد کې شهیدان دا برهن باغوی لون تا ته یو شی خیمه چې د مرغۍ نه ډېر بهتر دی چې کله سملې بچې درې دېرش کرته سبحان الله وایه درې دېرش کرته الحمدلله وایه او څلور دېرش کرته الله اکبر وایه دا د مرغۍ او د وینځ او د غلام نه ډېر بهتر دا حضور پاک سون انصاف و سمر دمرا نیاز بین لور کشر لور عمر نکم لور پکار دعوة چی ورکڑی قرآن کے وتعالی ویلی وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى کدا پیغمبر رشتہ دار دا نور نمخ کے دی ورکا ولیکن بیام نورکی دا انصاف دا کلمات یو خو نو چې خپل نیازبین لور ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کم سیزونه خی خو فایده به پکې کا د تسبیح فاطمی وای دا پکې پراته په سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کې دا پراته دي سبحان الله او پکې راغی او الحمدلله بحمده کې پروت یوم نه او اللہ اکبر فا العظیم کے پروتے العظیم کے کم معنی ورکی دا اللہ اکبر معنی ہے نگورا تسبیح فاطمین پکر آلے دریم تسبیح الملائکہ پاسمان کے فرشتے کے کم تسبیح ہوئی سبحان اللہ ہوئی الحمدللہ ہوئی فرشتوں تا خوب پتہ دا چے کم شید اللہ دیر خوخ دے تسبیح الملائکہ مش او زمانو یو بلم در توح دا شیطان چی دے کنا حدیث کے رازی الشیطان جاسم على قلب ابن آدم شیطان دا بنی آدم پا زلق گونٹے ماتے کرے پریدینا اذا غفل وسوسا چکل دا بنی آدم دا خداینا غافل شي دا شیطان و توسوسه چه دا گناه و اذا ذکر اللہ خنسا او چکل دا انسان دا اللہ ذکر شروع کی دا شیطان بیا پٹی گی تختی دا اللہ ذکر شو سبحان اللہ
سبحان الله العظیم وبحمده د خدای ذکر. نو بله فایده دا ده چې شیطان به تښتي. چې دا وې نو شیطان چې کوم خړتم ستا په زړه ښخ کړی دی هغه به تښتي. دی بله فایده شو. او زما وروڼو بله فایده یې څه ده؟ یو واقع به راته ذکر کوم. حضرت یوسف علیه السلام چې کله د مصر بادشاه شو سختې خو په ډېرې تېرې شو، رونقې کې وغورځاو، بیا جیل ته مړه. خو چې کله د مصر بادشاه شو نو په مصر کې قحط و قحط، نو د غله ټوله سنبال کړې وه. قرآن شریف کې راځي بادشاه خوب لیدی هغه تعبیر دی چې ټوله غلې سنبال کړې وه. نو په کنټرول به یې ورکوله ګزارش سره. پخوا زمونږ په دې وطن کې هم چې کله چینی مینی نه کېدل نو بیا به حکومت په کنټرول چینی ورکول، نو غله به یې په کنټرول ورکوله. نو خلک به راتلل او ده به تپوس کو څو کسان یې په کور کې دومره، نو غله به یې ورکوله. نو یو هلک راغی یوسف علیه السلام ته او د یوسف علیه السلام نه غله وغوښته، نو هغه وله غله ولیکله. نو خادمانو ورکړله. یو ورځ نیم پس د هلک بیا راغی. چې بیا راغی نو بیا یوسف علیه السلام وله غله ولیکله په کاغذ باندې چې دومره دله ورکې. نو هغه غله یې وله ورکړه. نو بیا لاړ. یو څو ورځې پس بیا راغی. یوسف علیه السلام ورته لکه ته خو دوه درې ځله رالې که نه؟ ویې نو ته پې څه کوې په دې غله؟ دا خو ګوره قحط دی، دا خو موږ لږه لږه ورکوو، هغه چاله ورکوو چې کوم مجبور خلک دی، او ته روزانه راځې ته یې خرڅې که څه چل کوې؟ هر وخت موږ چاله غلې نه ورکوو. دا هلک ورته وایي چې بادشاه سلامت ولیکه، که ځان مې درته وښه او خپل تعارف مې در سره وکړه، ګورې چې څونه غواړم بیا به راکې. دا ټوله خمبې او د هر څه به بیا راکې که ځان مې درته وښه. بس هغه قلم کېښود، وایي ته څوک یې د اول ځان وښایه. وایي بس ما پرېږده که نه ولیکه غله دومره راله ولیکه. نه لیکم. ته یې څوک؟ زما وروڼو کې څوک یې که څوک یې؟ وایي نه زه هغه کس یم چې په تا زلیخې الزام ولګوو، څپۍ دې ما کړې. او یو ځل زلیخه خو مینه وه په یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام له خو الله حسن ورکړی. نو زلیخه په هغه په کوټو کې دننه کمره چې کومه وه، خاصه کمره، هغه یې ورته ناوې کړې وه، پالنګ یې ښودی و، ځان یې هم ناوې کړی و، خشته کړی و. او یوسف علیه السلام خو غلام و، آواز یې وکړه راشي. او چې څنګه یې دننه کړه نو دروازې یې ټولې جرنده کړې، یوه بله 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 بله، او چابیان یې ځان سره کېښود. خدای دا څه پاک جنجال وړی ده. یوسف علیه السلام ته زلیخې وی ما ته نه ګورې؟ هغه به ښکته کته. وی نه تا ته ولې وګورم؟ زه خو ستا غلام یم چې څه حکم یې څه کار یې راته وایه، تا ته ولې ګورم؟ یوسفه دا سترګې دې څونه ښکلې دي، ځان ته یې مایل کوه، دا جال دی، ګیری یې. وی د ټولو نه مخکې به دا پټېږي. یوسفه دا مخ دې څومره خشته دی، دا لاسونه یې څومره ښکلي دي، دا ویښته دې څومره خشته دی. وی دا چې قبر ته لاړ شي به دوړېږي ختم. یوسفه ما ته وګوره زه څومره ښکلی یم، ته څومره ښکلی، دې کوټه کې هېڅوک نشته بې زما او بې ستا نه. نن به زما خبره منې، ګناه به کوو. یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ الله اکبر. او ورته وایي انه ربي احسن مثوایه انه لا یفلح الظالمون. ما له چې دا ښکلی ځای راکړی دی، د بادشاه دا کور، دا د خپل حسن د وجې نه دی، او دا چا راکړی دی؟ الله. نو الله خفه کړم. دا سترګې خدای راکړي دي، نو الله خفه کړم، تا ته وګورم خو الله خفه کړي. دا خوبصورتي الله راکړې ده چې زنا وکړم نو الله خفه کړم. ولې؟ دا سوچ پکار.
ډېر خلک نن مال په ډمو نولي، په اجلاګانو نولي، په زناکارو لګئ، په ډمو لګئ. دا چا درکړی دی؟ الله. دا سوچ وکړه چې دا مال الله راکړی د خدای په دشمنۍ کې ولې ولګو؟ دا جبه، دا سترګې، دا غوږونه، دا مخ، دا الله راکړی دی. نو زه پې خدای خفه کړم؟ زه خو به ډېر بېوقوف یم چې زه په دې الله خفه کړم. ولې په الله خفه کړم؟ نن د الله خفه کړه نو دا چې کوم ذات دا اندامونه او دا حسن درکړی دی دا زور به درنه وباسي، بیا پرېږدي به دی نه، یا به توبې وباسي او توبه به دې نه قبلېږي. او ورته وایي انه ربي احسن مثواي. دا ښه ځای چې راکړی دی د شکل نه وجې، ښکلې شکل نه وجې خفه کړم. انه دا خو زه به ظالم شم، ظالم نه کامیابېږي. زلیخا ورپسې راپاڅېده، وایي نن په زور به دې ګیروم. یوسف علیه السلام لکه سوچ وکړه چې یا خدایه دا خو زه ګناه په ما په زور نشي کولی، خو لاس به خامخا راچوي. نو چې یو ښځه ما ته لاس هم راواچي زما دپاره لویه خبره ده. زما سه وجود سره دا جنګېږي، ما به پرېږدي نه، زه به ترې ځان ساتم، خو دا به ما ته لاس راچي، دا هم لویه ګناه. نو خدایه زه به خپل وس وکړم دروازې ته روان شو. انسان دا وس خپل وس پکې، دا به نه وایي چې دروازه خو جلندره څوک نه، خپل وس یې وکړه روان شو. ته د ګناه نه ډېر خلک ما ته ټېلیفون وکړي یاره چې یو ګناه کې مبتلا یم، څوک توبې مې وایستې، قسمونه مې وخوړل، خو بیا دا ګناه کوم. زه ورته یم د ګناه ځای بدل کړه، چې کوم ځای درنه ګناه کېږي دا ماحول بدل کړه، په خپله به ټیک شي. که د اوبو په ډن کې ولاړې او ته د زمزم اوبه هم په ځان باندې اچوې نو ته نه پاکېږي. ته به د دې ډن نه ځان وباسې نو چې په عامو اوبو هم ولامبې نو پاک به شي. ګوره هغه خپل وس وکړه، دروازې ته روان. زلیخا وایي زه دروازې چابیانې خو ما سره دي، خو چې څنګه روان شو دروازې ته دروازه ورته قدرتي کولاو شو. الله بیا مدد کوي، تر ګناه نه ځان ساتئ، الله مدد کوي. بله دروازه، بله ټولې کولو شي. وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. دې مخکې دې ښځه ورپسې چې هلک قرآن لاړ، ښځې شاته نه لمن نه ونیوه، د زور لګو لمن وشلېده. دا خو خواهش په مخه کړې وه، په ځان نه پوهېده. دروازې نه بار یوسف علیه السلام هم ووت، زلیخا هم ورپسې ووته. بادشاه ناست دی، د زلیخې خاوند ارسي ولیده. اوهو دا څه وشو؟ زلیخا هوښیاره و، خلک هم حیران، وزیران مشیران ډېر خلک خپلو کارونو له راغلي دي، درخواستونه ورسره دي. دا څه وشو؟ دا زلیخا خو سترګې پې پټې دي، خپل غلام پسې منډې وي، لمن نه یې نیولې دي. فوراً الزام په یوسف راواړو چې د مانه د مطالبه کړې، ما ته یې لاس راچولی دی. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قال ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن عذاب عليم. ستا خدي ته چې څوک لاس واچي څه به ورسره کوي، یا به جیل کې اچوي یا به سخت عذاب ورکړي. نو چې ګوره داسې د بادشاه په مخ کې ښځې دوي نو خلک بیا د بادشاه طرفداري کوي، د یوسف غریب تابعداري څوک نه کوي. ټول وی ښځه ټیک وایي نقصان د یوسف دی. هغه وی هي راودتني عن نفسي، ما ته دې لاس راچولی، جګړه جوړه شوه. قرآن کې الله وی وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. یو ماشوم دې کې لږ اختلاف د علماء شته، خو دا راجح قول دی. یو ماشوم مور سره هغه ګوی شروع کړه، یو څو ماشومانو خبرې کړې دي، یو پکې ده که لوی سړي دا ګوی ورکوله، شلو کسو به وله خوله کې سپق منډلو کې دا ته څه کوې؟ بیبي پاکه ده، غلطي د یوسف ته، خو چې ماشوم ورکوي خارق للعادت شی دی نو بیا خلک مني. هغه وی د یوسف کمیس وګورئ، که د مخکې نه شلېدلي نو دې پې ورته و ښځې ته ځان خلاصو غلطي رده ده، او که د شا نه شلېدلي نو دې ته تښتېدا هغې لمن نیولې ده نو د ښځې غلطي ده. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. چې کمیس یې وکت شا نه شلېدلی،
دا قرآنی خستا ده یوسف عارض عن هذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین. یوسف بس دا خبره باندې کانه کېده او ښځې ته وایي بس بخښنه د خدای نه وغواړه، غلطي ټوله ستا ده. نو هغه هلک یوسف علیه السلام ته وایي زه هغه ماشوم یم چې تا له مې ګوۍ کړې ده، ستا صفایي مې کړې ده، اوس راکې غلکه نه. نو یوسف علیه السلام قلم ورغورځو، بچي لیکه ځان ته چې څومره لیکي ولیکه. نو فوراً جبریل علیه السلام راغی، وی دا دې څوک ده؟ که دا ټول سټور ځان پسې ولیکي دا غریبانان به څه کوي؟ نو حضرت یوسف علیه السلام وی الله زما څپۍ یې راوستی ده، که ده زما دپاره ګوۍ نه مې ورکړې، زما خو پیغمبر هم زما جامه به داغدار شوې وه، نو د پیغمبر خو خدای د ګناه نه پاک ساتي، چې لږ داغ هم زما په جامه راغلی وي برباد کړو. یا مې چا خبره نه منله، تا خو د لیخې ته لاس اچولی، که ما زرهاوې کې نه خو خلکو به زما خبره نه منله، ده زما څپۍ کړې ده. الله وفرمیل ای یوسفه چې کوم بنده زما صفۍ کوي او سبحان الله وایي، نو د قیامت په ورځ به قلم ورونه غورځوم چې کوم جنت دې خوښي ځان پسې لیکه. څونه فایدې دي په دې چې څومره دوستان یې ټول به دا وایه که خیر نشان یو ځل ټول وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. زنانو تم ویم، تاسو تم ویم، مسافر چې کم اوري هر څوک چې اوري نو سل پیرې به که خیري انشاء. حاجي ډېره ښه ده، استغفار ځان له د ثواب شی ده.